اوس یو نوجوان تپوس وکړو وایي په موبایل کې تلاوت کول څنګه دي اکثر خلک کوي داسې او اهمه مسله هم ده نو یاد ساتئ چې په موبایل کې تلاوت کول جایز دي خو د هغې دپاره یو څو شرایط دي لومبی شرط وله دا دی چې سته به په دغه موبایل کې فحش او ګانې مانې ډرامې فلمونه دا به پکې نه اچي او که دې پکې واچو نو د الله عذاب ته دعوت دی ګورئ ښه دې خوا پکې قرآن دی او دې خوا که لکه اوس مثال په طور د قرآن د پاسه د حدیثو کتاب دی د پاسه پې زه موبایل کې فلم ولګوم او د پاسه یې پې کېدم نو ما به الله وی که نه الله به مې تباه کوي که نه نو زمونږ رزقونه ولې تباه دي په موبایل کې مې دې خوا قرآن ډاونلوډ کړی دې خوا پکې فحش او عریانۍ هم ګورم نو ځکه د ما د تباهۍ دا دغه دی یاد ساتئ ښه دویم یو داسې یو زمانه به پتا راشي چې قبر کې به پروت تیاره کې او باران به ورېږي نه به بړستني نه به کور والی نه به دې په بدن باندې جامۍ یوازې به په تیارو کې پروت او باران به په مقبره باندې ورېږي نو بیا به کوم خوا پټېږي او تختې به نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل چې په دنیا کې محبوب اعمال الله ته دوه دي نچوړ وی نبی علیہ السلام په هغې کې نبی علیہ السلام وفرمایل چې الحب فی الله والبغض فی الله که ته یو بنده سره محبت کې نو هم به زما د رضا دپاره کې ځکه مطلوب به زه یم چې د الله د رضا دپاره کوم او که چا سره بغض کې یو مسلمان سره نو ذاتی بغض به نه لري زما د وجې به ورسره بغض لري چې یاره دا کس د الله نافرمانه دی نو زما هم نه دی خوښ دا کس زناکار دی شرابي دی کبابي دی جواری کوي سودونه کوي دی الله ته مبغض دی الله ورسره بغض کوي نو زم ورسره بغض کوم الله وی رضا به زه یم طلب به زه کوم او کله چې انسان کې رضا پیدا شي او د خدای رضا پیدا شي بیا زما محترمو رابع بصري رحمه الله تعالی یوه زنانه وه وی هغې چې به سوال کو خلکو ته طریقه م ښوله چې سوال به څنګه کوې د الله نه او د الله نه به څه غواړئ وی د الله نه به الله غواړئ الله ته مې پکارئ الله ته رضا شه چا به ورته دا ولې وی یاره چې الله رضا شي نو خو ټول هر څه زما دي که نه مال الله پکار دی وی زه ګورې عبادات د جنت په لالچ کې نه کوم او نه عبادت د جهنم د یرې نه کوم فقط د الله د رضا دپاره کوم زما محترم او بیا مرتبه چې میلو شوه څنګه مرتبه میلو شوه وی داسې مرتبه میلو شوه الله ته داسې رضا شو جانماز به په اوا کې واچو په اوا کې به منځونه کول زما محترم اوا یې تابع شوه اوا زه ویم هوا به ولې نه تابع کېده هغې ځان د الله تابع کړی و که نه الله یې رضا کړی داسې و الله وایي چې زه درنه رضا شم سمندرونو د پاسه داسې منډې وخه سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه صحابي دی او صحابه خو داسې خلک و چې هغې خپل ځان الله ته وقف کړی خپل مال الله ته وقف کړی تر دې چې خپل اولاد هم الله ته وقف کړی ته د اولاد هر وخت دا وی چې اولاد یې وقف کړو څنګه یې وقف کړو یو کس د علي رضی الله تعالی عنه دروازه وډبوله وایي حضرت لږ څه پکار مې دي هغه ته زه خو خپله غریب یم زه څه درکم دوه څیزونه انسان د الله محبوب جوړوي ښه دوه څیزونه انسان د الله محبوب جوړوي یو تقوا په حالت د نوجوانۍ کې کوم انسان چې په حالت د نوجوانۍ کې تقوا کوي الله وی ما ته ډیر زیات خوښیږي دویم صدقه په حالت د فقر کې یو انسان غریب دی و بیا هم صدقه کوي الله وی دا ما ته ډیر محبوب دي دا دوه څیزونه ما انسان د خپل ځان محبوب جوړوي الله دې مونږ کې دا پیدا کړي تقوا په حالت د نوجوانۍ کې او صدقه په حالت د فقر کې ځکه چې بوډا شي بیا خو به هسې هم تقوا کې جومات کې به پروت دی او چې مالدار یې هسې به هم صدقه کې نو الله یو ډېر ښکلی دغه ښودلی نو خبره مې دې پورې کوله علي رضی الله تعالی عنه وایي زه خو خپله غریب یم خو بیا هم کور کې چې څه ګورم ټول کور چاڼکو مودلی رابار کوم هغه ورته حضرت ما ستا د سخا یو خبره اورېدلې ده ماله ستا دا زوی حسن پکار دی د الله د رضا دپاره یې ماله راکړه دی ډېر حیران شو الله کوم امتحان کې د ګیر کړم په خیرات او صدقه کې نوې خیرمار مې ولید بچې رانه په خیرمار کې غواړي په خیر کې بچې غواړي زمانه یې صاحب ته یاره جي دا بچې مې د پکار دی دیشان ما ته وقف کا ماله راکړه جي زما شو دی به وایي تخته ګوره رالی شي دلته بچي زمانه غواړي دا خو ما په خوارو زارو رالوی کړي دي او زما دپاره یو ګټه او سرمایه ده علي ورته جواب کې څه وایي جواب ته توجه شي
علي ورته جواب کې وی دا بچی یوازې زما نه دی، دا د فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنهم دی. هغې نه تپوس کوم او که اجازه وکړه نو دا د الله مال دی، بوزه تعالی مې خیرات کې درکړی. دننه چې ورله فاطمة الزهرا ته وی یو عجیبه خیرمار راغلی دی، بچی رانه غواړي د الله د رضا دپاره. فاطمة الزهرا وی دا بچی ماله الله را کړی دی او چې د الله نوم یې اغوستی دی، د الله داسې ذات او داسې نوم دی، دا بچی مې د خدای د رضا دپاره ورکړی دی، بار کوئ چې بوزي یې ټول شوق سره سبحان الله. داسې مور بچا لیدلي چې بوزه بچی بوزه بچی خو د زړه غوښي وایي چې حسن یې وله رابار که لاس کې نیولی دی سترګو نه اوښکې هم بهیږي. الله حسن مال لوی کړی دی او حسنین کریمین داسې اولاد دی نبی علیه السلام مبارک په نبوت والا اوږو باندې ګرځولی دي او چا چې په نبوت والا اوږو باندې سورلي کړی دا نبی علیه السلام وفرمیل سیدا شباب اهل الجنه حسن و حسین د جنت د نوجوانانو سرداران دي. زه وایم عام ماشوم نه بوزي، د جنت د نوجوانانو سردار په خیر کې غواړي. او چې وله رابار که علي جاړي هغه ورته جواب کې وایي جاړه ما ازموده کوله، ما ستاسو په باره کې اورېدلي دي چې دا صحابه داسې قوم دی چې پیغمبر په دې کې داسې ایمان نه نباسلی دی چې دوی د ایمان او د الله دپاره مال جان څه کې اولاد هم وقف کوي. ما امتحان اخیسته الله ته پاس کړی دننه یې که ما وایي صحابه داسې خلک وو چې د الله د رضا دپاره دونه په هغې کې اخلاص و. نو نبی علیه السلام مبارک وفرمیل چې هر څه کې زما د رضا دپاره انسان سره محبت هم کې په لالچ به نه کې چې دنه مې فایده ده، زما د رضا دپاره. والبغض فی الله او بغض هم کې په بغض کې نن تاسو ته یو درې خبرې کوو بس دعا کوو انشاءالله. وی په دنیا کې درې کسان الله ته مبغوض ترین دي او اشقا خلک دي او زما پیغمبر په دریو کسانو په دنیا کې لعنت ویلی دی په نوم سره چې دا درې کوم کسان دي چې زما پیغمبر په نوم سره لعنت ویلی چې دا ملعون خلک دي. په هغې کې د ټولو نه مخکې نبی علیه السلام مبارک وفرمیل چې په مخ ته ځمکه اشقا بنده دا قابیل دی. صحابو ته تپوس وکړه الله رسوله ولې دا خو د پیغمبر زوی و. نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمایل چې د قیام د ابتدا نه واله تر قیامت د سبا پورې څومره قتلونه کیږي د قابیل پکې برابر حصه ده. او قابیل هغه بنده دی دا د آدم علیه السلام زوی دی چې حابیل یې په خپله خور باندې وجلی و. تاسو ته به واقعه یاده وي چې دوه خویندې پخوا به داسې کار و چې د یو رحم نه به دوه ماشومان پیدا کېده، یو به جینۍ و یو به هلک و. نو چې دا دوه به پیدا شو دا دوه به خپل رحم کې پیدا شو په بل کال کې به دوه بیا هلک او جینۍ پیدا کېده. نو د دې هلک په د دې جینۍ سره نکاح نه کېده د خپلې خور سره او د دې هلک به چې په بل کال کومې رحم نه ماشومه پیدا شو د هغې سره به یې نکاح کېده. نو قابیل سره چې کومه پاتې شي پیدا شوې ور هغه ډېره ښکلې وه خو ده سره یې نکاح نه کېده هغه شریعت موافق. نو د حابیل سره چې کومه پیدا شوې دا د ده کېده او قابیل وی دا جینۍ زما نه ده خوښه زه به د خپلې خور سره واده کوم. بس په دې قتل په دې دغه کې خپل ورور قتل کړه. ما محترم واقع به تاسو اورېدلي واقع مې اورېدلې ده که نه د خطیبانو. نو نبی علیه السلام ما کړی وه مخکې وایي نبی علیه السلام مبارک وفرمیل په مخ ته ځمکه ملعون انسان قابیل دی یو پکې قابیل دی. نومونه به د نثار اورم دا به تاسو ته ډېر علم راشي. او دویم نمبر نبی علیه السلام چې په لعنت ویلی دی او اشقا یې ویلی دی قدار بن سالف یې نامه ده. دا قدار بن سالف د دغه نه داسې مضبوط شانتي و چیتکې شانتي و شنې شنې سترګې وې. دا قدار بن سالف هغه کس و چې د صالح علیه السلام اوښ نه خپې والی وې په مون کې او دا عام اوښه نه وه دا جنتي اوښه وه. دا داسې اوښه وه چې دې ته مطالبه کړې وه که ته په حقه باندې پیغمبر یې نو دې غر ته اشاره وکړه چې یو اوښه ترې روځي بلار به اوښه او زمونږ په مخ کې لنګ شي او بچې م راوړي. د وی ښه بس صالح علیه السلام الله ته الله دې خو نه مني خپله معجزه ورته ښکاره کومه. وایي دغه ته غر ته اشاره وکړه د هغې نه یوه اوښه راووته او اوښه بلار به م شوه په هغه ټایم کې او په هغه ټایم کې لنګه شوه بچې م راوړه ټول چوک سره سبحان الله. وایي چې بچې یې راوړه وایي هغه عام اوښه نه وه جنتي اوښه وه. وایي هغې به دومره پی کول چې ټول کلي ته به میلاوېده دومره پی به یې کول خو اوبه به هم دونه څکلې چې د ټولو اوښانو اوبه به یې په یو ځای څکلې. نو دا قوم ته تنګ شه چې دا څه په مرضه وړېدلي یاره. نو داسې کار دی وکړه چې قدار بن سالف یو کس وایي زه دنه مخکې کېږم دا اوښه قتل کومه. هغې ته او صالح علیه السلام ورته ویلي و که دا اوښ هم قتل کړه نو عذاب به در باندې راځي.
دا قدار بن صالح ډیر ظالم انسانو. تورې واغستا فعقروها، قرآن کې الله تذکره کړې ده، وسيجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى. الله دا تذکره کړې ده، وایي چاړې واغشته تورو څلور وړه خپې ته په بیخ کې ووالې، وایي هغه اوښه راپرېوته هغه بچې، وایي صالح علیه السلام ورته وی قوم ته وایي که دا بچې په دې غر واپس ننوته نو د عذاب انتظار کوي. وایي بچي منډه کړه، چې منډه کړه دې قوم ورپسې ډېرې منډې ووالې، خو چې څنګه په غر باندې ورننوته الله پې عذاب شروع کړه. نو نبی علیہ السلام چې لعنت ویلې دی په دویم کس باندې قدار بن صالح نامه وه، او د صالح علیه السلام په زمانه کې اوښې نه څه والې وې خپې والې وې. وړومبې قابیل، دویم نمبر قدار بن صالح، او دریم نمبر ابن ملجم نامه وه. دا ابن ملجم هغه کس و چې د علي رضی الله تعالی عنه قتل کړی و، هغې شهید کړی و، د هغې کس و. او نبی علیه السلام ورته ویل چې ستا قتل به د ابن ملجم د لاس نه کېږي، پیغمبر پیشنګویي م کړې وه. نو نبی علیه السلام مبارک وفرمیل چې مبغوث ترین خلک او اشقا خلک په مخ ته ځمکه دا درې کسان دي، په هغې کې یو قابیل دی، دویم قدار بن صالح دی د صالح علیه السلام په زمانه کې، او دریم نمبر ابن ملجم چې علي رضی الله تعالی عنه شهید کړی و. تاسو ته پته ولګېده که نه څو کسانو چې الله پې او پیغمبر پې لعنت وایي؟ درې کسان دي. ړومبې आवाज न राजी लुम्बे, द्वेम नंबर खुद्दार बेन सालिफ, आवाज न राजी खुद्दार बेन सालिफ, और द्रेम नंबर इब्न मुलजिम नाम वहा. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. हदीस तो वकील इन्न अहब्बल अअमाली, बेशक महबूब तरीन अअमाल इलल्लाहि अल्लाह ता अलहुब्बु फिल्लाहि, محبتم د الله د رضا د پاره، والبغض فی الله، او بغض بم د الله د رضا د پاره. واخر دعوانا الحمدلله. جی یو مرګري سوال کړو دی، خبره ته توجه شئ. اوس یو نوجوان تاسو کو وی په موبایل کې تلاوت کول څنګه دی؟ اکثر خلک کوي داسې، او اهمه مسله ده. نو یاد ساتئ چې په موبایل کې تلاوت کول جایز دي، خو د هغې دپاره یو څو شرایط دي. لومبی شرط ولا دا دی چې سته به په دغه موبایل کې فحش او ګانې مانې ډرامې فلمونه دا به پکې نه اچي، او که دې پکې واچو نو د الله عذاب ته دعوت دی. ګورئ ښه، دې خوا پکې قرآن دی، او دې خوا کله اوس مثال په طور د قرآن د پاسه د حدیثو کتاب دی، د پاسه پې جي زه موبایل کې فلم ولګوم او د پاسه یې پې کېدم، نو ما به الله وی که نه، الله به مې تباه کوي که نه. نو زمونږ رزقونه ولې تباه دي؟ په موبایل کې مې دې خوا قرآن ډاونلوډ کړی، دې خوا پکې فحش او عریانۍ م ګورم، نو ځکه د ما د تباهۍ دا دغه دی. یاد ساتئ ښه. دویم یو او دویم نمبر د ما محترمو چې څنګه د قرآن کولو که په موبایل کې د دې حکم بیا د قرآن شو، څنګه چې هغې ته اودس پکار دی نو داسې به دې ته هم اودس کوي ښه، چې څنګه د موبایل کې قرآن کولو که حکم یې د قرآن شو بیا ښه. مسله باندې پوه شو، جایز دی پکې ښه تلاوت کولی شئ پکې. جی چاته خو مسله کې اشکال نشته، خو دینی مسله یادو، سیاسي او عام مسلې نه یادو. پاڼه راکړه. لله رب العالمین. نیکۍ ډېرې اسانې دي ګټل که نه، بس چاته توفیق نه الله نه نصیب کوي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. الله موږ چې کوم درس زده کړو خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي. چا واورېده خدای د اورېدو توفیق او خدای د اورېدو صله په دنیا آخرت دواړه خدای ورکړي. داسې کتاب دی خدای ستا د محبوب کتاب دی خدای ستا د جنت ته دننه کېدو د رضا یو سبب دی. الله د دې په برکت باندې حاضر مجمع ته په نظر د رحمت شفقت الفتح او محبت باندې خدای وګورې. د ژمي په موسم کې خصوصا د باران موسم دی الله، په دې کې به ډېر خلک په بړستنو کې په خپلو کورونو کې ملاستي. الله دا خصوصا ستا د رضا دپاره راغلي دي او ستا کور ته راغلي دي، ستا در ته راغلي دي. الله د دې چې کوم قسم مشکلات دي الله مشکلات په خپل داسې قدرت باندې ختم کې. الله چا باندې قرضونه دي الله د قرض د عذاب نه خدای وساتي. قرضونه خدای په خپل داسې قدرت باندې ختم کې. د چا خپل کورونه نشته الله خپل کورونه ورته ورکې. د چا خپل کاروبارونه نشته الله خپل کاروبارونه ورته ورکې. د چا کاروبارونه کمزوري دي الله کاروبارونه کې خدای برکت واچي. د رزق باران په څنګه چې خدای ته د اسمان نه باران کې داسې الله د حلال رزق باران په د اسمان نه خدای وکي. دا کتاب د دې مجمع د پاره د جنت ته دننه کېدو سبب او ټیکټ خدای وګرځي. په دې باران کې او په دې د یخنۍ په موسم کې دې ستا کور ته حاضري کړه خدای. هر یو قدم په مقابله د نیکۍ کې خدای دا قدمونه پتل د نیکۍ کې د قیامت پر ورځ باندې خدای واچي. الله د دې کتاب په برکت باندې حاضر مجمع د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادثو تانو قچرو هسپتالونو بغزونو نفرتونو نه خدای وساتي. او په وخت ځن کدنم دا کلمه په جبر او ټول شوق سره وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.